نور دا وانه اپریشن والی سره بس وای زموږ د سکیورټي فورس دغه کامیابی ته څنګه ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مو همیشه د پاره د خپل سکیورټي فورس چې کوم دینو دا غي په دې ډول باندې تعریف کوو چې غي همیشه د پاره د قوم د ملک د علاقې د پاره پرمختګ کړی دی چې څنګه د وانه اپریشن غي په کوم انداز باندې وکړو شپږ سو ماشومان چې کوم دینو په کومه طریقه باندې بچ کړو دوی ته شاباسي او سلوټ پیش کوم. زه د دغه آرمي جوانانو ته زه شاباسي ورکوم او دا یو دغه ورکوم چې زمونږ په دې علاقې کې زمونږ په پاکستان کې چې کوم د افغانان راغلي دي او دوی چې کوم دینو د ترخګری دلته کوي او دلته دا یو بدمعشي او قسم کې جوړه کړې ده او ډېر په غلط انداز باندې زمونږ د خلک چې کوم دینو دا ټارګټ کوي او دا وجني. نو زه دغه لپاره چیف اف آرمی سټاف صاحب ته وایم چې تاسو په دې باندې مکمل طور باندې په پاکستان کې بندي وزو لګوي او دوی ته داسې قسم جواب ولا ورکړي چې دی عمر لا یاد ساتي لکه چې څنګه تاسو انډیا ته جواب ورکو انډیا والم چې کوم دینو په خپل دغه باندې ستومانه کو چپم کو نو دغه شان په افغانستان باندې مټه کوي او د دې خلکو چې کوم دینو دا جواب ولا ورکړي او په دې دغه باندې پیګه چې پاکستان افواج چې کوم دینو هغه چپ نه دی هغه د خپل عوام او د خپل غریبو د خپل کمزورو خلکو چې کوم دینو تاسو په هر ډول باندې کولی شي خو موږ داخلك د انډیا د امریکا د افغانستان دی موږ دې ته مجبوري چې موږ دې سره جنگ وکړو او موږ دې سره چې کوم دینو یو قسم کې دی باندې اٹیک وکړو نو که دا اٹیک موږ زموږ د پاکستان کو زموږ د مسلح افواج کو ان شاء الله دا به ټول عمر د پاره بیا چې پیو دی به دوباره چې کوم دینو داسې حرکت نه کوي. کله نه چې سابقه وزیر اعظم عمران خان راغلی دی نو د هغه ورځ نه تر نن ورځې پورې چې کوم دینو زموږ د ملک تباہ او برباد دی او چې څه د ماکې کېږي او څه دغه کېږي دا هم د پی ټي آی والا او د دې خلکو سپورټ دی ورسره.